الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نظير له ولا وزير له ولا ند له ولا نديد له ولا جد له ولا ضد له ولا ممد له لا مثل له ولا مثال له ولا مماثل له ولا تمثال له وأشهد أن سيدنا سندنا وحبيبنا ومحبوب ربنا وشفيقنا وطبيبنا ورحيمنا وأعلانا وأتقانا وأجلانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله ما النجاة قال أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن أو كما قال मेरी गीबत से किसी शख्स को रुकान करो यूं तो उतर जाएगा मेरे सर से गुनाहों का बोझा इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
پردنشینو زنانو نن شپږم تقریر دی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نه تپوس شوی چې اے د الله حبیبا بچو وبسکی سب وبسکی خلاصون بسن گیا فتنے ډېرې زیاتې دي مونږ به څنګه بچ کېږو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نجات درې لارې ښودلې وې دغه یوې لارې بیان شروع نن د هغې شپږم بیان نبی علیہ السلام د نجات لومړنۍ لاره ښودلې وه چې املک علیک لسانک ژبه دې کنټرول کې وساته ځکه دا ژبه جرمه صغیر وجرمه کبیر دا ژبه چې نه وړاندې ته کوڅې ده خو جرم ډېر زیات دی بیا د دې ژبې څه آفتونه ضررونه د هغې بیان شروع گذشته جمعه کې د دروغ تذکره شوې وه د دروغ مذمت بیان شوې وه په دروغ ویلو باندې د قرآن او سنت نه وعیدات بیان شوې وه د ژبې په ګناهونو کې یو خطرناک ګناه چې دا دا غیبت دی غیبت چې نن د هوټلونو نه راواخلې مساجد او مدارس هم د هغې په لپیټ کې دي د دنیادارو نه یې راواخلې سپید پوش خواص علمي طبقې دغه د ژبې ضرر دغه غیبت دغه مجالسو ته ورسېدلې دي بلکې د مجالس ګرموالی د مجلس هغه حسن نن هغه غیبت ګرځېدلی دی د دوه تنو راجمع کېدل نن څه دي د درېیم تن برایي بیانول د درېیم تن سپکاوي کوله د یو درېیم تن نه د خلکو زړه مړول نو خلک متنفره کوله الله اکبر کبیره او بیا مصیبت در مصیبت دا دی چې مونږه د 99% نه سیوا مسلمانان په دې ګناه کې مبتلا یو او د دې د بد کېدو موږ څه سوچ هم نه کوو فکر هم نه کوو تصور هم نه کوو خیال هم نه کوو حالانکه د خپل عظیم الشان کتاب کې الله تبارک و تعالی فرمایي ولا يغتب بعضكم بعضا الله ما فرمایي خبردار ولا يغتب بعضكم بعضا غیبت دې نه کوي پتا څنګه بعض تاسو نه د بعض خلکو غیبت نه کوي الله ما کړی دا غیبت سره به نفرتونه غوړېږي د غیبت سره به معاشره کې توړ پیدا کېږي فساد به غوړېږي نو الله رب العزت د دې نه منع وفرمایله ولا یغتب بعضکم بعضا په دې پوه نه شوې الله فرمایي ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا فکرهتموه الله فرمایي آیا تاسو دا خوښوئ په تاسو کې یو تن دا خوښوي ان یأکل لحم اخیه میتا چې د مړ ورور غوښې وخوري مړ ورور خو لا لرې خبره ده څوک به د ژوندي ورور غوښې وخوري چې د ورور نه ورته غوښې را جدا کړي او ته ورته کښېنې چې دا خوره نو څوک خو دغه ژوندي ورور غوښې
ستا ورور دی هغه وفات شوی دی هغه مړ دی او ته د غوښې نه جدا کیې او ته یې خورې څومره لوی مذمت دی د غیبت څومره لوی شناعت دی د غیبت الله اکبر کبیره خپل مړ ورور غوښې خوړل دي نو او که چېرته یو مجلس کې څوک لګیایي هغه د دعوت ورکړی شي چې خبردار د مړ ورور په غوښو دې شروع وکړه لکه ما خو حقیقت حال بیانو دا خو زه د هغه په مخامخ باندې ویلې شمه لکه خبردار الله او د الله رسول وي دا د مړ ورور غوښې خوړل دي که ته حقیقتونه بیانوې او که ته څه ولوې نبی علیہ السلام یو ډېر صحابه کرامو سره ناست و د صحابه کرامو نه تپوس کوي اے ملګرو اتدرون ما الغیبتو تاسو غیبت پیژنئ صحابه کرام ډېر باادبه صحابه کرامو ته ویل الله ورسوله اعلم الله او رسول ته ډېر خبر ده نبی علیہ السلام ورته ویل ته د یو خپل ورور داسې تذکره کې چې هغه د هغې اورېدل نه خوښوي دا غیبت ته د یو ورور په شیشه باندې داسې قسمه خبرې یوازې بد نه داسې قسمه خبره کې چې هغې نه خوښوي ته دا د هغه پسې کښې نو دا غیبت دی صحابه کرام تپوس کي د الله رسوله که په یو سړي کې یو کمی دی یو کوتاهي ده یو ګناه کې مبتلا دی او بیا څوک بیانوي چې دا پلان کې چې دی نو دی داسې دی دا پلان کې داسې دی دا پلان کې داسې دی نو بیا نبی علیہ السلام فرمایل چې یو تن کې کمی کوتاهي موجود دی او ته د هغې بیان کې د هغه په شیشه فقد اغتبته نو دا تا د هغه غیبت وکړه او که چېرته په یو ورور کې هغه کمی کوتاهي نشته یو ورور باندې هسې چا الزام لګولی دی هغه کې غلطي نشته او دې بیا بیان کې نو فقد بهته تا ورباندې بهتان وتړلو دا خو د غیبت د پاسه جوړ شو بیا غیبت او بهتان په چا بدنامه لګول زموږ دین اسلام خو موږ ته دا وایي که چېرته چا په پاک دامنو باندې بدنامه وړکوله هسې د چا باره کې وي دا پلان کې زناکار دی دا پلان کې زناکار ده چې اسلامي حکومت یې که نه او عدالت یې عدالت چې عدالت یې د الله په قانون فیصله یې نو قاضي به د دې سړي نه څلور ګواهان طلب کوي چې تا د یو نارینه د یو زنانه باره کې ویل چې دا داسې داسې دی زناکار دی مونږ ته خو پته دي باید قرآن قسم هم نشو کولی او د خلکو باره کې داسې تخمینې او اندازې لګو دا پلان کې ما ته ښه نه معلومېږي نو که چېرته تا سره څلور ګواهان نو موجوده بیا په تا باندې په اسلامي مملکت کې په اسلامي حکومت کې په عدالت کې په تا باندې اتیا دورې سزا ده بیا تب اتیا دورې سزا ہوئے بیا چې ته بیا د چا عزت نه اخلي نو غیبت نبی علیہ السلام خپل تعریف فرمایلو چې ته د یو خپل ورور هغه کمی کوتاهي بیانې چې باغ کې موجود دي او دې بل ځای ته بیان
نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله معراج ته تللو وګړو واقعیا د معراج او د معراج په واقعیا د موږ ایمان دی قرآن ته خبر راکړی د معراج حق او سچ دی سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى قرآن ته خبر راکو او د صحابه کرامنا په حد تواتر سره دا ثابت ده چې نبی علیہ السلام د خپل دنیوي جسم د جسم عنصري د دې سره اسمانونو ته تللی د جنت سیرم کړي د جهنم سیرم کړي د جنت نظاریم کتلی د جهنم نظاریم کتلی انبیاء سره ملاقاتونه شوي کستا عقل جو مني نو اسلام عقل کې نقصان دی علاج دی وکړه تاسو خلک شته دي په خان دي بهر حال د رضان دی ویلا روان دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د معراج په سفر کې په جهنم کې د سفر کو معاینه وکړه جهنم کې سفر کولیدا چې هغه مردار خوړل یو روایت کې الفاظ داسې راغلي هغه مردار خوړل مردار لکه یو خر پروت دی مثلا یا داسې بل یو ګنده سیز دی خوړل نبی علیہ السلام جبریل نے تپوس کی دا کوم بدبخت خلک دي چې دا مردار دي جبريل امين اغي وتو فرمایل هؤلاء الذين ياكلون لحوم الناس دا خلقو چې دنیا کې خلقو وخت وړي دا خلقو سپکی بیانولې خپلې لوهې بیانولې خپل صفاتونه کول او د بل چا سپکی بیانول دا خلق دي دا ور په جهنم کې د دې خوراک د مردار دا د جبه آباد دي آباد اللسان یو روایت کې راځي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سپدبا تولیدا د تانبی دکانیو ورور دکانیو په دې مخه ځان سره راخل په دې سورې ځان سره راخل او ویني میرا به دي ډېر په بد حال کې بُرا حال الله دې موږ ناکاره حالتونه په دنیا او آخرت کې وساتي ډېر بُرا حال او ناکاره حال و جبريل ته پوښتنه اے جبريل امین دا کوم بدبخت خلک دي وګوره دا ورور د بیچو د رکونه خبر د تعبیر رکونه دي په مخونو باندې رکونه راکاري په سینه باندې دال رکونه راکاري وهؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم دي رواية إلى البازم دا خلقه جد خلقه وفي دنيا في خوري ويقعون في أعراضهم دخل في ذاتنا يبصر يوصل ليش أقول وتابتنا من أقول ويقعون في أعراضهم دا أغخلقني كذا ذات بمخونو باندې نکونه راکاږي نکونه د تعبیر دا رنګي محترمو یو روایت کې راځي چې یو پیرا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا صدیقہ بنت صدیق نبی علیہ السلام سره گپ شپ لگاو د خزې خاور بل میز کې گپ شپ دا نه د هر وخت 24 غنټې سیریس ښه دا عائشہ صدیقہ نبی علیہ السلام ته وایي الله رسول ستاسو بیبي صفیه دا صفیه رضی الله عنها چې وا دا بدقت نه لګا چیتا وا
داسې اشارې پتا ته خو دغه کافي ده بس ته به مونږ داسې کې د نبي علیه السلام د خپلو بیبیانو سره مزاح ګپ شپ دې کې ځان ته احادیث دي د پیغمبر د زندګۍ یو حصه ده داسې پلیش سره اشاره وکړه نبی علیہ السلام تنبیه ورکا او د قیامت دوره د امت لپاره یو سبق وګرځېدو ودا تا چې کومه خبره وکړه چې دا نه تا لپاره خبره ده شته که نه نبی علیہ السلام وفرمایل یا عائشہ اے عائشی دا تا چې کومه خبره وکړه چې دا قصیر لقد قلت کلمتا تا یو داسې خبره وکړه لو مزج بها البحر لمزجته رواه احمد دا روایت امام احمد بن محمد بن حنبل رحمه الله بل مسند کې ذکر کړی چې لقد قلت کلمتا تا یو داسې خبره وکړه کدا دی دریاب او بحر او سمندر ته دا خبره ورورکو نشي کنه دا غیر ذایقه ورته دی ښه نو خطرناک خبره دی وکړه اشاره دی وکړه استاد پلان کې بي نه راځي کا وتا پیغمبر امت ته تعجب کړی موږ سره وایو بل دې باندې کوم څه سوچ نشي دا ګناه 24 घंटे زموږ عمل نامې نه دي لړکی چا باندې سپکا غیبت الله اکبر کبیره دا رنګي بل یو روایت کې راځي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دې او صحابه کرام دي بلا روان نبی اسلام اسور له هغه سور له داسي وګورئ دا ټوپونه شروع نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د سوالینو راوښو پیغمبر دې دا خبرې وکړي وږي وته الته یو دوه نبی علیہ السلام فرمایل انهما لا يعذبان دې په تر ته په قبر کې عذاب وکړي پیغمبر خبر ټیک څنګه عذاب ورکړي الله په پیغمبر ته ویلي پیغمبر امت ته تعلیم ورکړه چې انهما لا يعذبان دې دا عذاب ورکړي بل د قبر په عذاب کې بشکونه نه کې ورخه بعض خلک دا دین دا شریعت دا وحی دا قرآن او دا سنت په خپل دنیاوي تعلیم او یا په خپل عقل تور کې دا همړه دونه او عقل دې تاسو زمونږ استاد دا عقل دا ډېر لیمیټډ دی دا ډېر محدود دی دا ډېر خبرو ادراک دا عقل نشي کولی ډېرې خبرې شته په عقل نه معلومي دا قرآن کریم کې چې الله د ایمان والا اوصاف بیانوي هغې کې وایي الذین یؤمنون بالغیب دیو په غیب ایمان ساتي دغې ته په غیب ایمان وایي الله موږ ته خبر راکړه پیغمبر موږ ته خبر راکړه چې داسې به یي داسې وو بس سر تسلیم خم ہے جو مساج یار میں آئے دغې ته ایمان وایي غیر مشروط طریقې سره الله خبره بدل الله د رسول خبره بدل شرط پکې نه کې خبره نبی علیہ السلام وی دی په قبر کې عذاب ورکول کی او دا اهل سنت والجماعت عقیده دا حدیث دا مضمون ثابت دی د قران د آیتونو دا مضمون ثابت دی عذاب القبر حقنا ورته فرعونیان چې غر شو کنه لا واحده نه دی راغلی قران کریم کې الله فرمایي دا فرعونیان غر شو
والنار يعرضون عليها غدوا وعشيا پدې سارو ماقام یعنی هر وخت پدې عذاب پیش کولی شي دې عذاب ته پیش کولی شي د دنیا زندگی ولا ختم شو آخرت ته نه راغلی نو دا عذاب فرعونانو ته پکم ځای کې سړیا کنه قران نه منل احادیث کو نه منل احادیث کې خلک هم پښه کېږي د قبر عذابونو احادیث پورې خندانه کې خندانه کې خلک کې خلک دې کې شي بعضی داسې خلک ملاوي ښه علماء پورې خندانه کې دي د قبر عذاب به یو ماران به یو اډاګان به یو رحمانان به یو الله اکبر کبیره ته خبر ده د کوم سیس د شاته نزوري چې دا قسم خندنې قران او حدیث وګوري دا نه قوم نوح غرق شو الله یې اور ته پیش عذاب ته پیش دا کته کې شو دا قران کریم ګڼ آیتونه دي شیخ القران مولانا محمد طاهر بلبیری رحمت الله علیه دا یو ډیر معناز او بهترین کتاب دی العرفان وباربه کې او بیا الله احسان وکړ دا العرفان دا د شیخ سیب چې کوم اهلیه ده کنه ام یمان حفظها الله اما جی ام یمان شیخ سیب کور والا هغه دا خغړ کو په وردو کې الوابل الصويب في دروس شیخ طيب هلک له کوره مطالعه کوي مون کتابونه ته وګورئ زمون نارینه زنانه د موبایل ته وګورئ مطالعه کوي او یو خاص تنظیم او یو خاص فکر نه بس څونه د علماء مشایخ دي صحیح العقیده دای کتابونه وګورئ شیخ القران رحمت الله علیه العرفان کې د قران په مضامینو بحث کوي چې قران کې کوم قسم خلق سره خطاب دی نو قران دا مرتاد سره د منونکو سره خطاب کوي د نه منونکو سره خطاب کوي نو د نه منونکو کې مې دي يهود دي نصارا دي مشرکین دي مجوس دي دهریه دي د مؤمنانو سره د منونکو سره خطاب کوي نو څنګه کوي کله تسلی ور کوي نو کله صفات بیانوي کله تشجیع ور کوي بہادری ور کوي نو چې د نه منونکو سره خبرې کوي نو کله یو خبره نه مانی نو دلایل ولا ذکر کوي نو کله دلایل عقلیه ذکر کوي نو کله دلایل نقلیه ذکر کوي کله دلایل وحیه ذکر کوي کله خبر الله په قسم سره ذکر کوي چې دا کوم خلک نه مانی نو کله دې د قران رټنه ور کوي نو زجر ور کوي نو منونکو ته بشارات ور کوي دې نه منونکو ته تخویف ور کوي نو تخویف بدرې قسمه اشرف القرآن د بلبیر رحمت الله علیه کې دي دا چې دا قرآن سره مینه او د فهم سره شوق کړه ته بیا دې په ځان وجه دا پیدا کېږي نو تخویف چې دی نو دا په درې قسمه دی یو تخویف دنیوي دی د دنیا د عذابونو نه یری وګوره دنیا کې الله فرعونیان غرق وګوره په دنیا کې الله قوم نوح غرق وګوره عادیان غرق سمودیان غرق ابو لهب تبا برباد کو چاہے اللہ نہ منل دنیا کی اور بانے طوفان رالا و دنیا کی اور بانے زلزلے رالے وګوره په شاید دا پنا ټول کې کمی کو زیاتی کولا دا تخویفات دنیوی دي د جهنم تذکرہ شروع شي د جهنم د عذابونو تذکرہ شروع شي نو دا تخویف اخروی دي شر قرآن میں یو بل قسمه تخویف هم د درې قسم چاہیے دا تخویف برزخی ہوئی خواہ دا آخرت نمخ کی دا دنیا دا جن دا ختمیدو سرا یو عالم دے عالم برزخ دیتا عالم قبر مویا کہ چاہتا پا دنیا کی دا قبر میں نونشا دا کدا پارا قبر شتا برزخ دے قبر دے کغا ارد دے کے دے کغا سوزی دلے دے کغا دے لگام مات کردے دے کغا پوکو کی غرق شوی دے فرعونیت پوکو کی غرق دے فرعون قبر کم دے اللہ فرعون دا عذاب ہوئی سارا وقا دا قبر دے دا برزخ زندگی شروع ہوگا دا سنگ دا نو دا متشابہاتو نا دا چتا دا متشابہاتو نا
الف لام میم سمانا الله کوئی کی پمانا دے حروفو اللہ بھی فرعونیان غرق شو سار و ماہاں پہ عذاب کو شو دا قبر عذاب دکھا بشیر قرآن رحمت اللہ علیہ تقریباً اتلس آیتون بیا ذکر کی چیدی کہ دا قبر عذاب دی آیت کی دا قبر اور دا برزاں عذاب یو آیت یومن آرد عن ذکرین ذکر کرے یومن آرد عن ذکرین فإن له معیشتا ضنکا چی پدی آیت یو تفسیر دادی دا قبر جن بے تنکما کہ دنیا جن دے فراقی خجردین نے محقڑو لے دے اور دا تفسیر غالباً شیخ الاسلام ابن تیمیہ والے ورکڑے دا کہ سوکتاوی کہ دیر دنیا دارشتا دیر بیدین خلقشتا دنیا زندگی خدیر دا مزود پلوشو دا فإن له معیشتا ضنکا قبر جن بے تنکما بہرحال تاکو یو احمد خبر ودا عذاب قبر بارکی لن یعمدونو دا قبر بارکی بدی لمن ایمان دو چرا قبر عذاب حق دا بسنگی تفصیلات بے سنگی دا روح بدی ڈٹ باڑی دا رضیو کنا دا روحی پا اندینو سی جیت کی دی ڈٹ باڑی دلتا دا بعد مختانوی لمن دا اگے خطیب سے حافظہ اللہ آگی اکثر فرمائی یہ بدل بیجلے پتا روح کی کتے نواقی بل بدل اللہ پکا روح کی کتے نواقی بس اللہ بدل ایتا عذاب ورکی کرنے دا قبر عذابون حق کی خواه اللہ ایتے منگا اتاکو تمام امت مسلمہ دا قبر و دا برزخ دا عذابون نوسا چه دا سوکنے منی مسلمان نشی کیے دے حجی نبی علیہ السلام قل عنوان تردو دو قبرون سر دیر شو نبی علیہ السلام صحابے کرام تا خبر ورکو دا دو قبرون والا چیدی انہو ما لا يعذبان وما يعذبان فی کبیر دیتا عذاب ورکولی کی بیا نبی علیہ السلام یو سرانگ روانستا اغیر ما تکا یوی پا یو لگولا بلی پا بلکو لگولا چیزا ما دا وجنا چیزا دا سی حکم نو اللہ دیتا عذاب سپکی خدا پیغمبر دا سی حکم دا زان و پیغمبران نجوڑا چی منگم دیدو پا قبر دی جرکی خخو بعد خلق پا کبون گلون او دارنگی دا دید پارا چر پا دی وجه پا عذاب بیا صحابی کرام دا ترتیب نرے کرے بعد کارونا دا نبی علیہ السلام دا خصوصیات نکھا بعد خصائص النبوی نبی علیہ السلام فرمائے دیتا عذاب ورکولی کی او دا عذاب چدی وما يعذبان فی کبیر پتا سی عمل بانگی عذاب ورکولی کی چه دا اغی نظام بچکول سدون غٹ کار نو یعنی غٹی دا اغی نظام بچکول آسانو دا یو تن چدی کنا نو دزان دا رشاش البول نا بچکو رشاش البول دا میچادو دا وارو وارو ساس زینا زینو پوری بس گیری دا میچادو دا ساس کی دیس بیمو تارا ٹوکونا ہوئی جامی پریتے ہو ایوہ بدن تارو پروانا کئی داس پمن خلق میں دنیا کی کر زمین دین اسلام ہو دا عیفت دا پردامنے دین دے دا طہارت ہو دا نظافت دین دے زمین دین اسلام کے دانچے اعتبار و خیرن خچر کر دے بل جماعت کی بخیرین ٹوپے بلدی رازہ پسرگاو کو پکوا او دارا کی پجاموں کی ٹولا رسکار کوا سخا پسخا رازہ جماعت کا نبی علیہ السلام فرمائی خبردار کتاسو کی چاہو گا یا پیاس پڑھ لی گا او دا بڑے نے داغی او وگمنا جی تیری جماعت نہ لگا جماعت تبا پاک دامن نہیں کرا دے پاک پجاموں کے بڑا دے انا جتانا صحابت پورا وانا نبی علیہ السلام فرمائے دے یو دنتا عذاب ورکولی کی دزان دے میچاد و دساس کونا نبچ کہو وہ چلے نوجوانان کی داوتا سلطور طریقہ نہ ہو زینا انا صحیح طریقے سرا گولا پا دے فقی کتابونوں کی استبراء یا لپس راغل استبراء چھتا کہ لو عرب بولو کو کنا تب بیا دا سی طریقہ اختیارے چھتا بیا او دس چاہتامو کہ اس نے سجدین تردی اور تانا سر قطر خارجی یا خود بیمارشی کے غلطہ خبرات استاو دس کو مات شو دیکھ دیر زیادہ احتیاط پکا
پکار دی. بیا د فقهي کتابونو د مختلف طریقې ذکر کړي. چونکې زموږ خو هغه ټاپک نه دی، زموږ ټاپک خو دی آفات اللسان، د ژبې ضررونه. پیغمبر علیه السلام نه تپوس شوی من نجات، نجات په څه کې دی؟ د نجات درې لارې پیغمبر ښودلي، د هغه یو لاره روانه ده. دا د ونیمه میاشت تقریبا وشوه. املک علیک لسانک، د حدیث دا یو جمله د دې وضاحت شروع دی. املک علیک لسانک. نو نبی علیہ السلام ته ویلي یو سړي ځان د بولو د څاڅکو نه بچ کاوه. او دا دویم چې دی که نه، نو کان یأتي بالنمیمة، نه به چغلي ډېره کوله، چغلي یې کوله. چغلي د دوه تنو منځ کې خفګان جوړول، د دوه تنو منځ کې تعلق خرابول، یو د بل نه متنفره کول، دې ته وایي نمیمه او چغلي. دا وګوره دا د ژبې ضررونه. دارنګې غیبت خو اصل ناروا دی. بیا د اهل علم غیبت، زمونږ خلک نن چونکې د فیسبوک دور دی او د یوټیوب دور دی، د ګوګل دور دی، خلکو ځان له په ګوګل کې استادان جوړ کړي، په پته نه پوهېږي. هغه یو دی ټول قرآن غلط وایي. لوی علامه صاحب دی، لوی علامه صاحب دی جوړ کړی، جیلن د غاړه دی، کټر ریپس پکې دی، د صحابو بدرت بیانوي، قرآن ټول غلط وایي. او خلکو ته وایي نه دا واړه واړه بولاګان ما ته مه رامخامخ کوئ، ما ته شیخ تقي عثماني رامخامخ کړي، د دې څومره دی نه وایي ما شیخ تقي عثماني رامخامخ. ډېر خلک دي دغه چالاکونه وایي دا رښتیا وړي شیخ تقي صاحب ورته نه شي رامخامخ کړي. نو ته تاسې د یوټیوب او د فیسبوک او د ګوګل د سکالرانو نه متاثره کېږي. دغه ستا خیرخوا خو نه دي. ته د هغې عقیده نه پېژنې، ته د هغې نور بیکګراونډ نه پېژنې، ته هغه خلک د حقیقت نه پېژنې چې دا چا ته کار کوي او کوم قسمه ذهنسازي خلکو ته کوي. نو بیا مونږ او تاسو د علاقې او د کلي او د نږدو د خپل د علماء کرامو نه مړه کې نفرت پیدا شي. نو چې زمونږ او تاسو په زړه کې د پړکي، د مصلي، د منبر، د محراب، د اهل علم، د طلباو، د حافظانو، د تبلیغیانو نه زړه کې نفرت پیدا شو که نه، ته پوه شه زه د دین نه لرې کېږم، ښه ته به تحریه کېږې بیا. نو بیا مونږ لګېږي پلانکي عالم داسې دی او پلانکي عالم هغه شانتې دی. تاسو یې مه دې ځایه. بعضې علماو لیکلي دي چې لحوم العلماء مسمومه، ته علماو پسې خبرې کې که نه د دې د غوښې ته خورې، وایي دا مسمومه، دا ګورې کله پوایزن دي، دا د زخم نه ډکې غوښې دي، دا باندې تباه او برباد دي. نو آفات اللسان دا ډېر زیات دي چې موږ د الله نه سوال کوو او کوشش دا کوو چې غیبت نه کوو او نه اورو. مونږ سره که یار دوست ملګري هغه کېناسته، د چا متعلق داسې خبره شروع شوه، نو هغه ته خبره ته ورته ویلی نه شي چې یاره مړه دا خو ګناه ده، دا خو د مړو د مړ ورور غوښې خوړل دي. نو خبره ورته بدله کړه. لکه د تانوي صاحب رحمت الله علیه باره کې راځي که نه، تانوي صاحب رحمت الله علیه خوا ته یو مېلمه راغی، هغه د چا باره کې غیبت شروع لاولې ښه صفات شروع کړو، بس بیا ویې یاره تانکي ډېر ښه سړی دی، دا دی دا دی. خو نو چې خو یې څنګه ووایي، تانوي صاحب ورته ویلي که ستا په کلي کې هغه مټیایي څه ریټ کې ده، کشمیري مټیایي څه ریټ کې ده، مستو والا هغه مکس مټیایي، ساده مټیایي، تپوسونه یې دا شروع کړو. اوله د هغې ریټونه شروع کړو. نو تانوي صاحب دې غیبت ته راغلی و او ما د مټیایانو د دوکان کې وګرځولو. نو چې موږ ورته یو سړي ته خبره د هغه نه چینج کوو، هغه ټاپک ورته بدلوو، نو موږ او تاسو په دې کې د غیبت نه بچ کېږو. الله رب العزت دې موږ او تاسو د ژبې د آفتونو نه محفوظ وساتي. واخر دعوانا الحمد لله. اللهم صل على سيدنا محمد. دعاګانې وکړئ.
مرګري وفات شوي دي زموږ ورور دلته د بشخالي لار کې اسد صاحب هغه وفات شوی دی نور په دې کلي علاقه کې مسلمانان وفات شوي په دې دنیا کې څومره مسلمانان وفات شوي رب د جمعې مبارک ورځ ده مغفرت نصیب کړي بس منتګرانو ته سود جمعې نصیب کړي ای رب الجلال ته زموږ راضي شه رب ته د تمام مسلمانانو شرعي حاجات د خپل غیبي خزانو پوره کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وصحبه